یعقوب علیہ السلام دا چا زوی دی؟ دا حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام دا چا زوی دی؟ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام. پش در پش پیغمبران دی. ابراہیم علیہ السلام چی کل سفرو که دا عراق نا دا واقعات میں دا اختر نمخ کے ذکر کردی دی. دا عراق نے سفرو که نو شام تلا. اغا زمانہ کی دا شام چیو دا طول علاقی تب شام وی. اس چی کم فلسطین دی پکے او دا اسرائیل دا مقبوضے علاقی دی پکے دی طول علاقی تب شام وی. نو دی شام تا ابراہیم علیہ السلام ہجرتو کو او چی پا کمزے کی آباد شو نو آغیر تا اسم الخلیل وی مدینة الخلیل دیو سنی نمم دی. مدینہ خار توی او خلیل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب دی. دا والا خدای ورکڑی دی. لکه سنگ چی زمون نبی علیہ السلام مبارک مونگ پا کلمہ شہادت کی دا ذکر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو اغی خلقو با کلمہ شہادت کی دا ذکر کو لا الہ الا اللہ او بیا بیوی ابراہیم خلیل اللہ. او نبی علیہ السلام پخپل فرمائی دا خلیل متعلق وی خبردار وی ابراہیم چی دے دا خلیل اللہ دے. دا اللہ خاص دوست. خلت خاص دوست توی لکیگی. اگا دوستانے توی چی کم اگا پختانوی دا ظلب پا کومی کی چا سر مین دا چی دومر مین دا بل چا سرنی. نو فرمائی نبی علیہ السلام چی ابراہیم چی زما کم نکدے اگا خلیل اللہ دے او زا حبیب اللہ. حبیب محبوب توی دا خدای خوخ دا خدای پاک محبوب دا اللہ محبوب. نو دا ابراہیم علیہ السلام دا وجنا چی کم زیت ہجرتو کا اغیتا الخلیل وی مدینة الخلیل. دا اس دا فلسطین صدا اسم وطا الخلیل خار وی پا تاریخ کی اسنی نمیدے. او پاگے کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا غد ازوی اسحاق علیہ السلام او دا غد ازوی دا یعقوب علیہ السلام قبرون امشتا اغی التوسم دفن دی. پدی الخلیل کی دویو سیدل. ما تاسو تمخ کی ویلیو چی کل ہجرت کاؤ نو یو ورسر اخپل بی بی تلی و مشرح دا عراق نا بی بی سارا او یو ورسر اروارت لی و حضرت لوت علیہ السلام. لوت علیہ السلام لخدای پیغمبری ورکلا نو یو علاقه و دا صدوم علاقه و توی اغیت اولیگا چی التا خلقو تا دعوت ورکوا. اغا واقع چی تا بل وقت در توگیم خلقو دا لوت علیہ السلام نا فرمانی وکلو دیر غٹ غٹ گناہونے شورو کلس. انجام دو چی رب العالمین فرشتی رو لے گلے دا لوت علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پارا. او دا لوت علیہ السلام قوم چی پا کم خراب بیمارے کی مبتلاو اگا دا علکانو دا خطرناکا او دا گنده بیماری دا چی دا زنگل حیواناتم خدای دا دغا مرض نسانتلی دی. دا زنگل حیواناتم دا گناہ نکی او دا دوی دا غٹ بیماری و یو سو نورم بخو یو پکی داوا. نو دا فرشتی چی پکی جبریل علیہ السلامو او میکائیل علیہ السلامو او نور فرشتی موسروی دا خشتوخ کشتوخ کلو علکانو پا شکل باندے رالل. خلومبی ابراہیم علیہ السلام ترالل دی الخلیل خارتا. ابراہیم علیہ السلام دیر مہمان نوازو میلما دوستو میلمانا چی سنکین استل ابراہیم علیہ السلام فوراً کورتلار گوریزنویم قرآن شریف وی فما لبسا ان جاء بعجل حنیز فوراً ولا یوسخیر ویت کا او غیرانو میلمانوت مخیطا کی خواه رویت شوی سخی دی علال کا او ولی رویت کا میلمانوت کی خواه دا چی میلمانا اغی گوتی نوارو دی اغا سخیل گوتی یو ورنو دی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی
چې میلمنو ته یې کېښود او هغوی ګوتې یو نړۍ نو په زړه کې یاره راغله. ابراهیم علیه السلام ویرید، ځکه هغه زمانه کې چې به غلو غلا کوله او ډاکه به یې غورځوله نو د چا خوراک به یې نه خوړه. د دې زمانې د غلو په شان نو چې په کور ورشي ډاکه مو غورځوي او د پرج نه وله ټول سامان راوالي هغه مو خوري، پوستکي ورته وغورځوي، په هغه ځای سامان خوراک وخوري او بیا سامان یوسي. غله داسې نو لکه د اوسنۍ زمانې غله، غلې مهذبو. نو فلما رأى ایدیهم لا تصل، چې هغه لاسونه وکتل چې دې غوښې له خو نه ورځي، ما خو ته غوښه کېښوده، نو پړه کې یاره راغله، او دا جوړ غله دي او دا رالل او په ما جوړ ډاکه غورځوي. رواج دا دی چې ګوتې نه وړي. چې ویارېد نو فرشتې ورته وایي مه یارېږه، پام کوه چې ونه یارېږې، فکر ونه کې. انا رسول ربک، موږ ستا د رب استازي یو، فرشتې یو، خدای پاک را لېږلی یو، ستا د رب استازي یو او د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی یو. زه د لوط علیه السلام قوم هلاکم. نو قرآن شریف پوی زه نه ویم ګورې فلما ذهب عن ابراهیم الراع، چې کله د ابراهیم علیه السلام نه ګبراهټ ختم شو، وی دا خو فرشتي دي، ما خو پې بل ګمان کړی. نو یجادلنا فی قوم لوط، نو ابراهیم علیه السلام قرآن شریف کې الله وی دی ډېر زیات صابر و، صبر پکې ډېر و، رحمدل و رحمدل. نو بیا جګړې شروع کړې، باسونه یې شروع کړل چې دا د لوط علیه السلام قوم ولې هلاکوي او دا مه هلاکوي. رونو دې نه یو مسله بله معلومه شوه چې ګورې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی، خو د غیب و علم ورسره نشته. د غیب و علم چا سره دی؟ تاسو وایئ یا الله سره. که وي ورسره نو چیلې سخې وله ولې روتو، بیا خو به ورته د مخکې نه پته وه چې دا فرشتې دي او سخې وله ولې روتو. یوه. دویم دا ده چې دا یر او ګبراهټ پې ولې بیا راته چې دا قرآن وی ګورې زه نه ویم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، یره تې لاړه، دا ګبراهټ پې ولې راته. لوی مقرب د رسول الله مبارک نیکه دی او یره پې راله، او چې بیا یره تې لاړه نو د لوط علیه السلام د قوم په حق کې خبره کوله. نو که د غیب و علم وي خو د مخکې نه به ورته پته وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره راغلی، مخکې نه به ورته پته وه. د ړومبي نه به یې ورسره باز شروع کړی و، دا وروسته ورسره بیا دا ولې وایي چې یره تې لاړه نو وروسته یې ورسره باز شروع کړ. نو دا به زمونږ ښکلې خشته سوچه عقیدی چې د غیب و علم به د چا سره وي. ګورې یاد ساتئ د غیب و علم یو پیغمبر سره نشته او نه مخلوق سره شته، دا د الله سره دی. د الله خاص صفتونه به مونږ بل چاله نه ثابتو، او که د خدای خاص صفتونه بل چاله ثابت کړ نو دې ته ګورې بیا خطرناکه ګناه ده، دې ته شرک ویل کېږي. الله دې امتیو ساتي. نو وی مونږ رسول ربک، ستا د رب استازي یو. ګوره که ورته پته وه نو بیا ولې ورته د غیب و علم وي نو خو ورته په هغې ته بیا ساجت و چې ورته وایي چې مونږ د رب استازي یو، بیا خو به ورته پته وه مونږ د رب استازي یو. انا ارسلنا الی قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی شوي. نو باسونه یې وکړل او ورته وی ان فیها لوطن، وی زما ورواره چې پکې دی لوط، ځکه د الله قهر چې راشي خو وچو سره بیا لامدم سوځئ، هغې سره به څه کوو؟ وی مونږ ته اډر شوی دی ستا ورواره لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو، یو ښځه به یې پاتې کېږي، بیبي به یې پاتې کېږي او باقي به بچ کوو. او بیبي چې ده د قوم ملګرې ده، ابه پاتې کېږي په عذاب کې او ابه بچ کوو. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره، دا ګوره د قرآن معنا خبره درته کوم، دا ولاړه وه د دیوال نه پورې غاړه، علما لیکي دیوال نه پورې غاړه ولاړه ده. نو څه چل کوي د خدای شان ته ګوره، یو خوا دوی راغلي د عذاب دپاره او بل خوا د خوشحالۍ دپاره. هغې ښځې ته وایي وامرأته قائمه، بیبي ساره ولاړه ده. نو هغې له زیرې ورکوي، وی مبارک دی شه تاله به خدای بچې درکوي. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب.
زیری ولا مونږ ورکړه چې تاله به خدای بچی درکوي د هغه نوم به اسحاق او د اسحاق نه پس به د هغه بل بچی پیدا کیږي د هغه نوم به یعقوب وي. ګوره خدای پاک دلته یو څو خبرو ته اشاره وکړه په دې ایت کریمه کې. یو خو یې دې اشاره وکړه چې بچی به دې پیدا کیږي او زلمی کیږي به. ولی چې ستا د نوسي پیدا کیږي د نوسي ذکر یې وکړه نو د نوسي نوم یې وله کېښوده نو چې نوسۍ دې پیدا کیږي او نوم وله ما کېښود خو معلومیږي دا چې دا زوی به دې په ماشوموالي کې نمر کیږي دی به زلمی کیږي واده به کوي او واده نه پس به بیا دله خدای بچی ورکوي. دام ته معلومه شوه چې اسحاق زوی به در کوم خو لویږي بالغ کیږي بچی به یې کیږي او د زوی نوم یې وله کېښود او د نوسي نوم وله خدای کېښود د برنه. وایه د دې نه لوی اعزاز کیدی شي؟ نه. بیا درته دلته ویم که د غیب و علم ورسره وي نو دا ټولې خبرې خو به ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه نو بیا د خدای دې وینا ته پکې څه ضرورت. نو چا سره شو د غیب و علم؟ وایه الله سره. دا زمونږ د عقیدې خبره ده. نو ښځې مخله سپېړه ورکړه. داسې سپېړه نه چې دا ځان خلک ټکی ووایي، داسې نه لکه د ښځو خپل عادت چې کله تعجب کې راشي نو دا لاس دې مخله راوبری. دا د ښځو عادت دی. نو لاس یې دې مخله راوبرو. ښه زما به بچي کېږي او زه خو بوډی عمر خو مې زیات دی. علما لیکي چې دې وخت کې عمر 100 کاله یا د 100 نه کم و بیش اختلاف پکې شته او د ابراهیم علیه السلام عمر 6 کاله بلکې د هغې نه هم زیات دی. دا به څه کېږي؟ رب العالمین د فرشتو په ځای فرمایي به دا زمونږ فیصله ده. او مقصې وشوه فرشتې لاړې او د لوط علیه السلام قوم یې تباه که او برباد شو او لوط علیه السلام او د هغه کور والا بغیر د بیبي نه باقي بچ شو او ابراهیم علیه السلام د دې بیبي نه خدای پاک زوی ورکه نوم ولا الله د مخکې نه مقرر کړی اسحاق پسې ولا خدای یعقوب ورکه. دا د مخکې نه خدای بچیو یعقوب نوم یې ولا کېښود او د هغه لقب اسرائیل د خدای بنده. اسرائیل د الله بنده لکه یو سړي یو نومي او د هغه یو جدا لقبي دی لقب شو. هغه یعقوب علیه السلام راغی خپل علاقې ته واپس بابل علاقې ته او د خپل ماما سره اوسېده او بیا د ماما 2 لوڼې کړي دي. ناول یوه لور د ماما وکړله لیا د هغې نوم د هغې نه وله خدای 10 زامن ورکړل. چې هغه وفات شوه نو بیا د هغې نه پسې د ماما بله لور وکړه د هغې نوم راحیل د هغې راحیل نه وله خدای 2 زامن ورکړل. نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن شو. 10 د یوې مور نه د لیا نه او 2 د بلې مور نه د یو نوم یوسف دی او د بل نوم بنیامین دی. دا 12 بچیو شو او 8 کاله یا 10 کاله د ماما سره خدمت وکړه. ګډې چیلې ولا ورکړې او بیا هغه ګډې چیلې راوستلې او یې زه ځم او د خپل نیکه علاقې ته ځم او د خپل پلار علاقې ته ځم چې کوم الخلیل علاقه ده. ځکه ابراهیم علیه السلام هلته کې دفن دی او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام هم هلته دفن دی. نو د عراق د بابل چې کوم د دوی د ابراهیم علیه السلام اصل کلیو د هغې نه الخلیل ته رالل. دلته اوسېدل یعقوب علیه السلام چې اسرائیل لقب دی دی دلته اوسېدل. کشر بچی چې کوم د دویمې بیبي بچی یوسف دله خدای حسن ورکه. خشته داسې حسن الله ورکه چې قرآن شریف کې الله تعالی صفت کړی د حسن د یو بیبي یو ښځې د عشق په باب کې نمبر 1 او دویم دا چې رسول الله مبارکی صفت کړی دی. وی چې کله معراج ته لاړم او په معراج کې مې په اسمانونو کې حضرت یوسف علیه السلام ولید نو یې ډېر زیات خشته و. وی د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای پاک هغه له ورکړی چې حضور پاک د حسن تعریف کوي خو خشته به بل د نبوت دا رڼا پکې ځلېدله. نو د یعقوب علیه السلام د پلار وسره بې انتها محبت و مینه وسره. او اوس هم دا قانون دی چې کله د یو سړي 2 ښځې وي
او د یوې ښځې د بچو سره مینې او د نورو سره کمی نو هغې له قار وردي چې بابا د دغې ښځې بچو سره مینه کې او موږ سره مینه ولې نه کې. او بیا حضرت یوسف علیه السلام یو خوب ومولید، قرآن شریف کې د هغې ذکر دی، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا یو خوب مې ولیده، خوب دا دی چې 11 ستوري او نور او سپومې ما ته ټیټ شو، زما تعظیم یې وکړه او ما طرف ته سجده ولګوله. نو بابا ولا تعبیر ورکو، وی د نور او سپومې نه زه ستا مور مراد یو، او 11 ستوري دا 11 سرونه دي، دا ټول به ستا تابع کېږي، ته به د دې ټولو مشر یې. نورونه اسیم قارو د هغه مېرنۍ مور لسرونه اسیم دته غوسه و چې د پلار د سره مینه ډېره ده او موږ سره یې کمه ده. او چې د دې خوب نه بیا خبر شو چې ښه داسې وخت به راځي چې دې کشر ورور ته موږ سر ټیټو، د ده خدمتګار به جوړېږو، د ده تابعدار به جوړېږو. نو بغض حسد یې ورسره شروع کو. نو قصه اوږده ده، هغه پوره واقع درته نه ویم، همې مخکې ویلې د مقرره بیا به مو ویم. خو څه بانې ورته جوړه کړه، مشورې او میټینګونه یې وکړل چې دا یوسف پسې طریقه د پلار د مخ نه او د سترګو نه خوا کول پکار دی. نو بانې دا جوړه کړه، د ښکار بانې جوړه کړه د لوبو ټوقو. او یعقوب علیه السلام لرالل دا 10 بچي، وی بابا مونږ د لوبې ټوقې کوو، او دا یوسف ستا ډېر خوښ دی او زمونږ هم ډېر ښکلی رور دی، دی مونږ له راکړه چې ځان سره یې بوځو، مونږ به لوبې ټوق نلعب، لوبې ټوقې به وکړو او مونږ به د حفاظت کوو. حضرت یعقوب علیه السلام یریده پې، وی نه انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. د علاقه کې شرمخان ډیر دي، تاسو ښکار لځئ، هسې نه دا ماشوم بچی مې د نه شرمخ چته ونه خوري، تاسو به غافله یې او تاسو به په ښکار کې په منډو ترړو یې دی به د نه شرمخ وخوري. هغې وی نه بابا داسې چته کېږي، مونږ به د انا له لحافظون، مونږ به د حفاظت کوو او مونږ له دې راکړه، دا زمونږ رور دی، مونږ چې دې شرمه خوري مونږ لس په مخ کې خوري نو وروستو به دې خوري، مونږ په چته تللي یو چې په ده به شرمه حمله وکړي. فلما ذهب به، قرآن شریف کې الله تعالی ذهبوا به، دوی بوته نو والقوه فی غیابت الجب، قرآن شریف کې الله فرمائے چې څنګه د پلار اوچتې که نو ښکلاو به، یو وی مال یې راکه، بل وی مال یې راکه، چې پلار ورته ګوري، نو چې د پلار د نظر نه اخوا که نو په څپېړو یې پې شروع کړه. ځکه نه وی ستوري دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه، ځکه نه شابه انور او سپومې دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه، نو چته ور اخلاصو به و هټکاو به. نو دې میرنو ورونو کې یو وروړو یهودا د هغه پې رحم راغی، هغه ته کلک واغېسته، وی نه ظلم مه کوئ، ولې زیاتې کوئ تاسو؟ نو ټول وروڼه ده ته غوسه شو، وی خطره ده پرکې تام نه پرېږدو. فیصله یې په دې وکړه، وی ګوره ماشوم دی او خشته ښکلی دی، بیا هم پلار شریک رور خو دی، وی داسې نه وجنو، یو شل کوي دی په دې علاقه کې او په هغه شل کوي کې به یې ورغورځه، چېرته قافله به راشي او یو بیسي یا به پکې مړ شي او په دې کوي کې دننه ماران دي لړمانان دي او شل کوي دی، مونږ خو به چغې نه ورو که نه زو به ته. قرآن شریف کې الله فرمایي وی یو یې په هغه کوي کې ورغورځه او دوی ترې راغلل او کمیس یې ته وویسته، چې کله یې ورغورځو نو کمیس یې ته وویسته، او یو ښکار یو صحرایي چیلی چې ته ښکار کړې وه د هغې په وینو کې هغه کمیس ککړ که او رالل پلار له، وجاءوا علی قمیصه بدم کذب، پلار له رالل، بابا مونږ خو لوبې ټوقې کولې او منډې ترړې موالې انا ذهبنا نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. بابا مونږ خو ښکار کوو منډې ترړې موالې او دیم سامان سره کېنولو او شرمخ راغې ویې خوړه، او وجاءوا علی قمیصه بدم کذب، او هغه
د دروغ وینه په دغه پورې کړې وه. دروغ دا چې سیوې خلاف حقیقت د چیلې میلې وینه پې پورې کړې وه. وی دا بچی د شرمخ خوړلی دی. او بلکې یو روایت کې داسې بعضې علماو لیکلي دي چې یو شرمخ یې چېته نیولې و راګیر کړی و، هغه یې راوسوي دې شرمخ د بچي خوړلی دی، بچی ده خوړلی دی. کوی کې وغورځاو چې څنګه یې غورځاو، حضرت جبریل علیه السلام په منډه خدای راورساو او دې کلک ونیو او د جنت نه ولا یو خشته ښکلې کمیس راوړه او هغه یې ورته په غاړه کې ور واچو او محفوظ یې لاندې کېنه. یعقوب علیه السلام له چې زامن رالل او دا قصه یې ورته وکړه، بس هغه وی قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. وی دا مو د ځانه قصې پیسې جوړې کړې، صبر بکوم، بس صبر ډېر ښه شی دی او الله به زما مدد کوي، الله به مې مدد کوي. او واقعي که څوک چا سره زیاتي وکړي او ظلم وکړي نو د هغه منډه چا پورې ده؟ بیا الله پورې. نو یعقوب علیه السلام پیغمبر دی، وی الله به زما مدد کوي. زوی هلته پروت دی او علما او ورته وایي چې څنګه یې ورته کمیس وي، دا کمیس دی وګوره د وینو شوړ پوړ دی او دا ستا د بچي وینه ده. شرمخ یې راوستی دی، شرمخ ته وایي وی ستا څه مجال دی چې زما بچی دی خوړه. شرمخ ورته وایي دا د پیغمبر معجزه ده. ګورې ښه چې حیوانات پیغمبر سره خبرې کوي، وی مونږ باندې خدای د پیغمبر غوښه خوراک منع کړي دی. شرمخ له خدای دا اوس پړه کې ور واچو، مونږ له خدای د پیغمبر غوښه خوړل منع کړي دي، الله ورته پړه کې دا ور واچول. نو شرمخ له د غیب علم نشته، خدا د یعقوب علیه السلام معجزه ده د پیغمبر نه، یا د پیغمبر په مخ کې چې یو کار داسې و چې هغه د عادت نه خلاف هغې ته معجزه وایي، دې ته معجزه ویلی کېږي. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، کله چې خدای غواړي نو صادره شي او کله چې خدای ونه غواړي نه صادرېږي، همیشوالی نه او علم کې همیشوالی وي، هغه هر وخت عالم سره. وی عجیبه شرمخ خو ډېر هوښیار نو، وی زما بچی وجه او کمیس یې ترې وغېسته. دوی دقه ځای اوس خطا شوي وو، پارسیبانان وی دروغګوره عقل نه باید، وی د دروغجن عقل نه چې لکه کمیس غوښتلی وی که نه دومره پې تلوار او کمیس یې ترې روغېستی و. وی ناشنا هوښیار شرمخ و، زما د بچي نه یې کمیس روغېستی دی او هغه یې خوړلی دی او بیا یې کمیس په وینه کې لړلی دی. 3 ورځې حضرت یوسف علیه السلام په کوی کې پروت دی او په ډېره لږه فاصله کې د یعقوب علیه السلام نه پروت دی او ورپسې جاړي. نو که یعقوب علیه السلام له بیا درته ویم د غیب علم و نو په دې کوی کې به د خپل زوی نه خبرېده او که به نه خبرېده، ورغلی به او برقه به یې ښکته کړې وه ورسې او خپل بچی به یې راوچت کړی. نو بیا درته ویم چې د غیب علم چا سره دی؟ رب العالمین سره. قل لا يعلم الغیب الا هو. قرآن شریف کې الله فرمایي وی ستاسو زما منځ کې فرق دا دی چې کم علم هغه ستا په دې حواسو تا ته نه معلومیږي او ستا په عقل تا ته نه معلومیږي، دغې ته عیب وی دا علم ګورې ما سره دی تا سره نشته، په دې زما په صفت کې به ګورې ما سره ځان نه شریکې. خدای په دې ډېر خفه کېږي چې د الله په صفت کې څوک الله سره ځان یا بل څوک شریکوي. 3 ورځې په کوی کې دی. قرآن شریف کې الله فرمایي قافله روانه ده په لاره، د اوبو ته ایجاد شو نو کسان یې ولېږل وګورئ لکه دلته چې تکوي وي اوبه راوړئ. نو هغه اوبو والا ډله لاړه نو برقه یې ورښکته کړه کوي ته د اوبو په غرض، اخو اوږد پیو شا لرې چې څنګه یې ښکته کړه یا یوسف علیه السلام برقې پورې ونښت، یا د 6 کالو دی یا د 7 کالو چې برقه یې راویستله ورپسې خشته ښکلې ماشوم یې نښتی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة. هغه ماشوم یې راوست، خوشحاله شو دا خشته ماشوم
دا به اوس مونږ خرڅو، دا خو به ډېرې پیسې وکړي. خلاصه دا ده چې مصر ته یې بوته او په مصر کې خرڅ کړه. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په خرڅ شو، او چې خرڅ شو د الله فیصله جدی د بنده جدی. چا واغشته؟ علما لیکي لاول یو بوډۍ ښځې واغشته، او د بوډۍ ښځې نه پس بیا د عزیز مصر واغشته. کم چې د مصر وزیر اعظم څوک وایي د بادشاه وزیر اعظم، او څوک وایي چې نه وزیر داخله، چې کم د پولیس مشري او د فوج مشري دقه وزیرو هغه واغشت او کور ته بوته. او بیبي ته یې راشي او خشته ماشوم مې په بیه واغشت. بیبي نوم یې زلیخا، چې هغې ورته وکتل دې ماشوم ته، نو د زړه مینه یې ورسره پیدا شو. خاوند ته وایي پام کوه ګوره. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. سړی ښځې ته وایي د دې ماشوم ګورې خیال ساته، ډېر مبارک ماشوم دی، مونږ له به فایده راکړي. ښه که دې مو خرڅو ډېره لویه پیسه به وکړي، او یا به یې ځان له بچي کو بچي هم نشته دی. یوسف علیه السلام لویده د زلیخې سره نوجوان شو. چې نوجوان شو دا یوسف علیه السلام، نو زلیخه پې عاشقه شو، غم کې مبتلا شو، کور کې دن نه دی، عشق پیدا شو. او زلیخې ته د ګناه مطالبه وکړه. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دروازو دن ته د ګناه مطالبه وکړه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یو دروازه نه ابواب لفظ دی، یو دروازه بله دروازه بله دی بند کړلې، او ځان یې ورته ډولې کړی او دی دننه ګیر کړ، او ورته لاول لګیا دی. وی څنګه ښکلې مخ خدای درکړی دی، ځان ته یې رامایل کوي. ورته پته ده چې لږ خو ډېر هوښیار دی او نیک دی، په دې کور کې دننه ما ته ګوري قدرې نه، غلام دی پکې، ما ته کتل نشته، او د نیکۍ پته خو ورته لګي. دا مخ دې څومره ښکلی دی، وی ټولو نه مخکې به په خاوره دا ختمېږي. سترګې دې څومره ښایسته دي، وی ټولو نه مخکې به دا ړندې شي او ختمې به شي. او بیا تې مطالبه وکړه، او چې مطالبه تې څنګه وکړه، نو یوسف علیه السلام تې منډه کړې، او دا ورپسې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. منډه کړې، وی د خدای منافرماني وکړم، ما له خدای خشته وجود دی لراکه چې زه پې ګناه وکړم، او ستا خاوند زما مجازي رب دی، اما له ډوډۍ راکوي جامه راکوي، نو د هغه په ښځه لاس پورته کړم، دا ظلم وکړم، داسې خو نه کېږي. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. چې زلیخه ورپسې لیونی ده، او د کمیس دی نیولې چې بارو نه ځي خلک خبر نشي، او راټینګ یې کړم، نو شان یې وله کمیس وشلاو، خو چې څنګ بارو وتل، نو الف یا سیدها لدى الباب، نو د ښځې د زلیخې خاوند دروازې ته مخکې ولاړ، او ورسره خپل پولیس والا او دا خلک هم دي. وروڼو منځ کې یو ټکې درته وایم، ما تاسو د تېره جمعه م ویلو چې موږ په دې جومات کې کار شروع کوو، تېره جمعه مې درته ویلو، بره چت شروع کوو، او په هغې انشاءالله موږ لنټر اچوو، ځکه خلک ډېر شوي دی لاندې نه ځایږي. او بل تاسو ته مې دا ویلو چې دلته الحمدلله د قرآن شریف درس دی، نو لاندې دلته کې منظم کېږي، د درس هم ضرورتي بره دپاره، او بیا په اوړي کې موږ ته زیات تکلیفي، نو بره موږ چت شروع کوو. نو تاسو ټولو نه دا تعاون دی چې څومره ملګري دوستان دي یا ستاسو دوستان دي، نو لږ د زړه د اخلاص نه تعاون پکې وکړئ. یو خښتم خدای پاک څوک مهربانه کړي چې خښتم واغشته بار پرته ده، او څه یو 50 بورې سیمټ هم بل ما ته چا ټلیفون وکړ، یو دوست وي زه به درته واخلم، او دا په الله اعتماد دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه عامه چنده نه غواړم، نه په کوڅو کې څوک ګرځوم، او نه چې یارانو دوستانو پسې ټلیفونونه کوم چې راوړی، دا قسم عادت نه دی. بس تاسو د جمعې ملګري یې، نو تاسو په دې خوښ یې چې ستاسو څه ناسه تعاون پکې شامل شي، نو د درس کې او په دې جمعې په مانځه کې چې څومره ثوابونه یې هغې کې بس تاسو خدای پاک حصه وکړي.
نو چې کم دوستان د چا نورم وس کېږي د سیخ په شکل کې یا مثلا د سیمټو په شکل کې ځکه موږ ته د سیمټو ضرورت وي یا د کرش او د شګې په ذریعه کې، نو تاسو ما ته یا فایض احمد صاحب ته ویلی شئ چې هغه خدای پاک دا کار انشاءالله موږ کوشش کوو چې د هفته کې دا کار هغه انشاءالله شروع او دعا کوئ چې خدای پاک په خیر سرته ورسوي. نو بار سړی ولاړ دی، یوسف علیه السلام هم ورغی او زلیخا هم ورغی. او بادشاہ خو یوازې نه، وزیر اعظم صاحب هغه سره پولیس والا دی، نور وزیران دی وسره، د دنیا خلق راځي، خلق دی وزیران له نه راځي، دی ټول ارسو لیدل. والفیا سیدها لدى الباب. باز زلیخا ډېره زیاته هوښیاره دا ښځې هوښیارانې وي، مکاره و هوښیاره. زر فوراً وی چې دا خو زما یا د خاوند مخکې لاړه، وی به چې د نوکر نه مطالبې کې او او د شرمونم ټولو وزیرانو ته دنیا ته، او د وزیر د ښځې مسله خو بیا ډېره زر مشورېږي. هسې عام خلک چې هر څه کوي پته نه لګي، خو چې د وزیر ښځه یا وزیره سروانې معنی وکړي هغه اخبارونه ولیکي دنیا ته پته لګېږي. لکه هغه یوه ښځه وه که نه چې جز نه په دغه راټوپ کړي په چتری راټوپ کړي، هغه څونه دنیا ته بیا پته ولګېدل مرداره. نو بهر کې ښځه هوښیاره وه. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. وی دا هغه چا به څه سزی چې ستا په ښځې لاس راوچت کړه، دله به یا جیل ورکې یا به وله سخت عذاب اوس ورکې یا به جیل ته لیږې. یوسف علیه السلام څه وی؟ وی دا دې لاس راچولی دی، ما لاس نه دی ورچولی. نو موجوده خلق دغه وخت کې چې کم خلقی نو بیا د غلام مرسته کوي او که د بیبي مرسته کوي، د بیبي مرسته کوي. نو چې کم خلق و هغوی ټولو د بیبي مرسته وکړه. وی نه صاحب هلک لاس ورچولی دی، بیبي رښتونې ده، غلطي د دې نشته، غلطي د هلک ده. او الله څه وایي؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. هغې خو قصد وکړه او وی یوسف علیه السلام بم قصد کړی وی، خو که د هغه زړه کې الله وی زما مینه او زما د خدای دلایل نو پراته، داسې څوک بیا ټینګېدی شي، لیکن هغه په زړه کې زما برهان او دلیل پروتو. او بعض علما وی چې ابراهیم علیه السلام ورته خدای پاک را متشکل که او کونټه ورسره وه، نو خدای پاک یوسف علیه السلام وسات. یوسف وی دا زما غلطی نه، یو ماشوم بچی چې ته راغلی دی وزیر صاحب له څه کار مورې راغلی ده او ماشوم بچی دی سینې سره پروت دی. هغه ماشوم بچی دی خو په قطار کې ولاړی، زنانې یو طرف ته ولاړی چې وزیر صاحب به مې کار کوي، بچی د مور پی خوري، مورې په انتظار ناست سره وزیر صاحب ته دی کې بچی خوله د تینه لرې کړله او بچی اواز شروع کړ. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين فان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف کمیس وګوره اماشوم وی کدا کمیس ته مخ نشلیدلی نو دې دروغجن دی او خبرې رښتونه ده، ځکه دې په ورته نو هغې ته جامې شلولې او که کمیس د شا نشلیدلی نو بیا ښځه دروغجنه ده ورې رښتونې دی، ځکه د منډه واله او ښځې ورپسې شا نه منډه والې ده. نو که بل چا دا خبره کړې وه نو چا به نه وه منله، خو د ماشوم د خولې ده او تیرودونکي ماشوم او بیا د قوم د وزیر اعظم صاحب د خاندان ماشوم دی. نو هغه خلکو یو خو ماشوم خبرې خو نه کوي او د ماشوم خبرې وکړئ دا ټیک وایي. یو څو ماشومانو په ماشوموالو کې خبرې کړې دي، یو پکې دا دی چې کمیس یې ولاوکت. الله فرمایي فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. وی کمیس یې وکت اده شا نشلیدلی، پته ولګېده چې غلطي د چا ده؟ د ښځې ده. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف اګورې دا خبرې نورې بهرونه کې ښه بس خاموش. او ښځې ته څه وایي؟ وی د خدای نه معافي وغواړه، غلطي ټوله ستا ده. نو دا غټ خلک په ښځو کمزوري وي، یعنې دې وخت کې ښه مضبوط کوتک او د زلیخې ملا چې ښځه دې په شرمونو شرموله او یا د ځان نه جدا کړې وه چې زه لرې کېږه
دا دې څه وکړل او یا سخته سزا ورکړې وه نو صرف دونه ورته وایي وي بخښنه د خدای نه وغواړه نه د بخښنې خبرې دي بخښنه خو به بېشکه د خدای نه غواړي خو مضبوط کوتک غواړي داسې وخت کې خدای دې مسلمان د داسې حالاتو نه وساتي ګران کار دی اسان کار هم نه دی خدای زموږ ستاسو حیا محفوظه کړي مسئله ختمه شوه دلته یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه او یوسف علیه السلام هم د خدای نه سوال وکړه ربي السجن احب الی مما یدعونني الیه خدای زما جیل خوښ دی که دلته پاتې کېږم دا غم سبا بیا پیښېږي بل ورځ بیا پیښېږي بل ورځ بیا پیښېږي نو جیل ته لاړ په جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو جیلیان دی هغوی هغه یو کس او دواړو وی موږ خوب ولیده بلکې بعض علما وی یو خوب نه ولید دروغ وی خو خیر ظاهر کې راځي چې دواړو خوب لیدلی دی او یوسف علیه السلام ته به خلکو خوبونه وی او د به تعبیر ورکاو نو دې له رالل یو ورته وی وی ما خوب ولید چې زما په سر د ډوډو ښکاری پرته ده او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی بل وی ما خوب ولید چې د بادشاه مخکې ولاړم او د انګورو نه جوس وباسم او په بادشاه اسکم یوسف علیه السلام ورته سره توحید نصیحتونه وکړل دې دواړو ته او بیا یې وله تعبیر ورکړه دا دواړه څوک دا د بادشاه خاص نوکران وو چا لمسولو چې بادشاه ته زهر واچوي پیسې به درکړو نو چې دا کم ډوډۍ والا نوکر و نو ده په ډوډۍ کې زهر واچول او چې دا کم اوبو والا نوکرو د اوبو د جوسو خدمت به کو د شربتونو هغه وی یاره بادشاه ته ولې زهر واچوم هغه وانه چول ویرېد چې کله دواړه مخامخ شو ډوډۍ هغه راوړه او د جوس راوړل نو د دې جوس والا رحم راغی هغه خو پکې زهر نه اچولې وی بادشاه سلامت دا ډوډۍ مخوره دی کې زهر دی بس خدای هغه کې راوسته ډوډۍ والا وی چې د خو مچولې دي سلام کړی وه وی بادشاه سلامت دا شربت مسکه دی کې زهر دی بادشاه وی دا څه مسله ده هغه شربت یې راواغېسته او هغه جوس یې راواغېستل هغه په سارو په حیواناتو وخوړل نو جوسو کې زهر راونه وتل او په ډوډۍ کې راوختل وی دی تاسو جیل ته ځئ ستاسو په معامله به وروستو خبرې کوم نو چې دا خوب یې بیان که نو یوسف علیه السلام ورته وی وی تاسو کې دا یو کس چې دی اما احدکما فیسقي ربه خمره ته به په خپله نوکری بحال کېږي ته به هم اقسې په بادشاه جوس کې او دا بل چې دی فیسلبو فتاکل النار طیر من رأسه ته به په سولی کېږي د سر نه به د مارغان غوښې تختی او چې دا کم ورته پته وه چې دی خلاصېږي نو وی اذکرني عند ربک وی چې ته خلاص شې نو بادشاه ته ما یاد که چې یو مظلوم قیدي په جیل کې پروت دی دا د څه غم وکړه زمانه پکې ډېره تېره شوې وه نو الله دلته خفه شو ځکه چې پیغمبر ته پکار دی چې دی مخلوق تاړو ځان نه محتاج کوي چا ته ځان محتاج کوي ګناه نه ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ټکي وې نو فلبسا فی السجن بضع سنین نو یو څو کاله مې په جیل کې نورم ور واچه چې ته د بادشاه نه ولې مدد غواړئ او د هغه نه خدای یېره کړه چې لاړل چې کوم بحال شو یې شو ډېره موده پس بادشاه خوب ولید انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات دا خوب چې شنه وږي دي او څه اوچ وږي دي او اوچ ته تاو دي او څه سربې غواګانې او څه ټپې دي ټپې لګیا دا سربې خوري وی ما د تعبیر راکې نو چا وی مونږ په تعبیر نه پوهېږو هغه هلک ته یاده شو اوخو زما یو دوست و په جیل کې هغه خو ما ته سوال جواب هم ویلي و ما نیر شوی دی هغه د خوبونو ماهر دی د تعبیر وی صاحب داسې زما یو ملګری دی ما له مخکې هم تعبیر استي ما ولېږی چې تعبیر ته وغواړم وی ورشه جیل ته لاړ شه یوسف علیه السلام ولا تعبیر ورکه وی بادشاه ته ووایه چې 2 کاله به فراخ سالي راځي بارانونه به او داسې فراخ سالي به چې څومره غلط تاسو راوټوکېږي نو دا سره د وږو سنبال کې اوس هم چې غنم یا جوار په وږي کې دننه یې نه خرابېږي او چې د وږي نه یې لرې کړي نو بیا چینجې وایي
سره د وګ سټور کې سنبال کې بیا به 2 کاله قحطي نو خلک به راځي ستاسو نه به غله غواړي. نو چې بادشاه ته د خوب تعبیر را رسید وی دا هلک راوباسئ او وی صاحب ډېر مظلوم دی، ډېره موده په جیل کې تېره کړې ده او ما ته یې ویلي خو ما نیر شو وی یې راوباسه. نو چې کله یې راوسته او یا بادشاه ځان ته پیش که وی تاله خو خدای ډېر پوی او علم در کړی دی، تاله وزارت در کوم کم وزارت تله در کم. اوس خدای پاک دلته نو اوچتوالی بیا شروع پی تلال غلام شو خرس شو رونو وها غلام شو خرس شو زلیخی تا ورسید د ګنانم خدای بچ که جیل تلال. اوس بیا ترقی شروع شوه ان مع العسر یسرا، الله وی سخت سره آسانتیای. بادشاہ خپله پیشکشي کوي وزارت در کوم، کم یو در کم وی ان او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ما لدا وزارت زراعت عهده راکه. خزانه نه زراعت، ځکه د ځمکو خزانه خو زراعت دی کنه، ولی چې دا ټول نظام دله ټیک کم. انی حفیظ علیم، او ما کې 2 صفته دي ګورې ښه، یو تجربه مې شته، ما له خدای علم را کړی دی، او بل ګورې زه کرپټم نه یم د پاکستان د وزیرانو په شانتې. حفیظن، زه ډېر حفاظت کوونکی ما د خزانې به د داسې حفاظت کوم لکه چې ښه مزېدار حفاظت، یو پایي به د مرانه نه خرابېږي. د پاکستان صدر او وزیران بني هغوی په شان بنیم. دا پکې ما رضا نه وسوی، هغه وخت کې پاکستان نو خیال راغی داسې کرپشن والا لکه چې د مونږ دا دي. علماوی د وزیر د پاره دا 2 صفتونه پکار دي، یو پویه پکار ده د وزیر د پاره او یو امانتګري ولا پکار ده. دا 2 صفتونه خدای دې مونږ له داسې وزیران راکړي. نو وزیر زراعت چې وزیر زراعت شو نو د خو ارسه په لاس کې نو قلعه زرغونه شو سنبال یې کړه. چې 2 کاله قحط راغی نو خلق براتلل غلی پسې. نو اختیارمن حضرت یوسف علیہ السلام دی، او دی وخت کې خدای دی بادشاہ که بس بادشاہ ته ورسېد، خلق براتل. د یعقوب علیہ السلام په علاقه کې قات راغی. چې قات راغی بچو ته بچو چې ته د ډوډۍ انتظام وکړې. خو داسې حالت دی چې یعقوب علیہ السلام بچی پسې جاړي. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، دا غم نے سترګې تکې سپینې شوې، ړون شړون د خپل زوی پسې جړل به او سترګې تکې سپینې راووتې، د سترګو دا توروالی ختم شو، جړل به. بیا درته ویم که د غیب علم ما سوا د الله نه بل چا سره وي او یعقوب علیه السلام سره وي، پته به ورته وکړه به ورته نه وه چې ورېږه جیل ته ملاقات له خو به ورته لاړ شم. یو الله سره دا علم دی ګورې خطام څوک نه کړي. نو بهر کې سترګې سپینې شوې جاړي ورپسې. هله بچو لاړ شئ څه غله مله خو راوړئ. نو دوی رالل یوسف علیہ السلام لا، اوس د خو خشته تاج په سر دی، په تخت شاهي ناست دی، هغه حالت نه دی. پروتوکول پولیس پوج مخکې رستو تاویږي را تاویږي، وی نه پیژن. جمع پونچی لږه ورکړه مونږ راغلي یو. کم ځای نه راغلی هغه وپېژندل، دوی نه پیژن، شکل یې بدل دی، هغه وپېژندل چې خړ پړ دی. کم ځای نه راغلی مونږ صاحب دا دغه نه راغلی یو، دا وادي کنعان هغې نه رالو، او دقسې پلار مجیب پیغمبر دی او په سترګو باندې ړوند دی، ډوډۍ درک نه لګي. مونږ له څه شی راکړه. څو وروڼه یې؟ چې مونږ 11 یو، 10 راغلي یو، او یو ورور مو ماشوم دی هغه مو پرېښی دی، او یو ورور زمونږ بله مو هغه مونږ نه شرمخ تختول. مونږ راغلي مونږ له راکړه. وی ښه 11 یې دروغ خو نه وایه؟ نه جي دروغ نه وایو. 11 یو په کور کې د قافلې نه تپوس وکړه، وی د 11 کسو کنټرول وله ورکې. وګور یو خبره ته کوم چې دا خلاص شي بیا به مبل لور راولې، که بل هم را راوسته نه به در کوم، ځکه چې بیا به مونږ ته دروغ ویلي چې ما ته پته ولګي چې بل شته که نشته. یاره پلار خو به نه را پرېږدي، خو څه چل به کوو. غلی ورکړه او نوکرانو ته یې وی دا پیسې میسې چې کم راوړي دي دا وله په دا بوجونو کې بندې کې، چې دا هلته ورسې ویس پړي نو پلار خو به مې خوشحاله شي که نه، بابا به خوشحاله شي چې پیسې واپس شي. چې دوی لاړل پلار ته صفت وکړو، بابا ډېر ښه باد شو، زمونږ یې ډېر زیات قدر وکړو.
او غلیم ښه ډېره راکړه او چې بوجونه یې واړو ای بابا هغه پیسې هم راته واپس کړي دي خو بابا راته یې ګورې دا ویلي دي چې هغه بل لور مونږ ورته د یو ورور زیاتي راوړې ده چې بل لور به راولې مونږ له چې بیا غله خلاصه شوه تلل هغه بل لور راولې نه نه الامنکم په تاسو اعتماد وکم لکه مخکې چې د یوسف په حق کې مې د باندې اعتماد کړی دی دې نه در کوم دې مم راله مړ کې بابا قسمونه درته خورو قسمونه درته خورو او ګورې که لاړ وی به چې دروغ هم راته وی او دا قافله کې ځو یوازې خو نه ځو قسمونه درته خورو دا پرېږده را سره ښه د بچې بویې ځای خو ګورې حفاظت یې کوی نو راوسته نو چې راوسته نو یوسف علیه السلام حکم وکړه دا میلمانه دي د پیغمبر بچي دي دوه کسان په یو کوټه کې وله ورکئ هوټل کې یو کمره کې دوه ورکئ او آزاد دي سملې او ډوډۍ موډۍ انتظام یې وکړئ چا به مخکې کېږي دوه کسان مشران مخکې کېږي مشران دی ولاړ دی دوه مخکې شو بیا دوه ورپسې بیا چې د چا نمبر دی مشر آخر بنیامین خو د ټولو کشر و یوازې پاتې شو نو دی لږ په ژړا شو ولې جاړې یاره وی زما یو ورور یوسف که هغه جم دی اوس په ما سره یو کوټه کې هغه ملاست اما ما سره وی خیر دی مخه پکېږه زه به در سره په دا کوټه کې څملې ته خو د پیغمبر بچې ستا به زه قدر کوم څملې دی وردن نه شو یوسف علیه السلام ورته قصه وکړي زه ستا هغه خپل رور یم هېڅ فکر چې ونه کړې زه دې پاتې کوم د دوی نه پسه چل ول ته به غږ نه کړې خوشحاله شو سارلی ورته غله بار کړه او د الله په حکم فیصله د بره د الله نه کیږي چې په کم جام به غله ورکوله نوکرانو ته یې ویې دا د بنیامین په بوجۍ کې ومنډی پټه غوندې هغه یې ورته ومنډله او چې اوښان بار شو نو اعلان وشو وی ای قافلې والا د بادشاه جام رک دی سرو زرو والا جام که چا سره یې راکې دی یې راوغوښتل اله هغې وی مونږ غلا کوو مونږ خو د یعقوب پیغمبر بچي یو مونږ غله خو نه یو نه نه وی دا جام رک شوی دی وی ښه نو یو خبره د تفتیش کو که د چا بوج کې روت څه به وی د چا بوج کې چې روت زمونږ د پلار قانون دا دی چې به ستا غلامي د یوسف علیه السلام قانون دا نو د مصر او د یعقوب علیه السلام د زمانې قانون دا چې غل سره به غلا روت هغه به غلامي کوله وی دا خبره ټیک ته وی ولټئ فبدأ بأوعیتهم قبل وعایه قرآن شریف کې وی دا ولې د بنیامین نه شروع کوله چې څوک شک ونه کړي د هغې بوجونه یې ولټول هغې کې راونوتل د بنیامین په بوج کې شی راووت ولیدل شی پکې شته که نشته هغې څه وایي که ده غلا وکړه ان سرقه فقد سرق اخ له د یو بل لور یوسف هغه هم غلو عیاذا بالله ګوره الزام لګوي فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم لکه خبره پټه کړه جوش خو راغی خو خبره پټه کړه چې دا اوس چېرته ښکاره کولی شم صبر کوه خیر دی ایثار کا هغه نور ورته وي مونږ کې یو کس ایثار کا او ګورې که پلار له لاړو ګورې پلار مړي راته وی نه ظلم نه کوو چې د چا په بوج کې هم شي مونږ کې دی بی بل نه بهر کې دی رخصت شو دا مشر ورور ورته وي داسې کار دی چې زه خو نظم پلار سره به سترګې سینګ لګو ای بچی هلته م یوسف او دلته کې هم دی دا نور چې لاړل بابا وي دغسې دوی دې غلا وکړه رانه پاتې کړه وی بیا هم را سره ټګي وکړه ګورې بیا هم ټګي وکړه څه موده تېره شوه چې څه موده تېره شوه نو دې بچو ته وی ای بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من رحمت الله بچو لړ شئ د هغه یوسف تکلم وکړئ او دا بل بچی تکلم موکه د خدای د رحمت نه مغافل کېږي الله مهربانه بادشاه شبه وګرځي مال دا بچی را پیدا کې جالی ورپسې غریب 40 سال دی میانس کې تیر شوی دی سونا سلویخ کاله زوی غیب دی یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي دا غبل زوی پته موته نه لګي صرف دومره و چې قافلې والا تصدیق وکړو چې او دا زوی جو وجلې نه دی دا دویم او دا بادشاهي سار کړی دی په غلا کې نو دوی غریبانان لاړل نو چې لاړل یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو نو حضرت یوسف علیه السلام ته عجیبه درخواست کوي یوسف علیه السلام ته خو لاول دا خبره کوي وی مونږ راغلی یو مونږ د پیغمبر بچی یو
او زمونږ په پلار نیکه ډېر ظلمونه شوي دي زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام. اوس دا درخواست کوي رحم راولي د بادشاه پړه کې زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام په هغه ډېر ظلمونه شوي دي، د وطن نه راشړلې شوي دي، په اور کې اچولې شوي دي. زمونږ بل د هغه زوی چې اسحاق علیه السلام په ډېره موده پس زمونږ نیکه له خدای دا زوی ورکړه. د هغه نه پس خدای پاک هغه له یو بل پیغمبر زوی ورکړه چې نوم یې یعقوب دی، او هغه سره هم ډېر زیاتې شوي دي. هغه زوی چې چا شر مخ ته تختولی دی، او هغه پلار زمونږ په سترګو ړوند دی ړوند، او یو خط یې ورکړه د یعقوب علیه السلام د طرف نه د یوسف علیه السلام په نوم خط دی، هغه خط یې وله ورکړه. وی دا زمونږ بابا دا خط را کړی دی، ان دا خط وګوره. یوسف علیه السلام چې خط وکته نو په خط کې لیکلی دي من یعقوب صفی الله و نبی الله الى عزیز مصر. دا خط د یعقوب علیه السلام د طرف نه دی چې د خدای پیغمبر دی او د خدای ډیر مقرب دی، او دا خط چاته دی؟ الى عزیز مصر، د مصر وزیر اعظم او بادشاہ ته دا خط. السلام علیکم ورحمت الله. او بیا ورته په خط کې لیکي چې زه د خدای پیغمبر یم او د عاجزۍ او درخواست ته کوم. زما مخکې یو بچی یوسف، هغه زما نه روک شوی دی، ګډوډ شوی دی، هغه پسې مې دومره جړا کړې ده اوسه پورې جاړم چې زه په سترګو ړوند شوی. او بل بچی زما تا نیولی دی، تا سره دی. نو زه ډېر د عاجزۍ درخواست کوم چې زما دا کم بچی تا سره دی دا مهرباني وکړه زما دې زامنو ته حواله کړه چې ما ته یې راولېږي چې زه پرې د هغه خپل مړ زوی د هغه روک شوي زوی هغه امیدونه برابروم او هغه غم پرې زه غوسو. چې یوسف علیه السلام او دستخط یې ورته کړی د پلار خط وکته او دا د پلار دا داستان یې وکته نو بې اختیاره په ژړا شو، ویې ژړل. بنیامین یې ځان سره په تخت کېنولو او هغه خپل شاهي چې کومه هغه تاج و هغه یې لرې کړه، او دې بادشاهانو به په مخ باندې یو روبند اچولی و چې زمونږ مخ باندې دار چا سترګې نه لري، هغه روبند یې لرې کړه. او دې وروڼو ته وایي هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه؟ تاسو ته پته ده چې یوسف سره او د هغه ورور سره هم څه کړي دي؟ خبر یې چې هغوی ورته وکتل انک لانت یوسف، ته یوسف یې څه؟ ته یوسف یې؟ وی انا یوسف و هذا اخی، زه یوسف یم دا مې ورور دی. قد من الله علینا، الله په موږ احسان کړی دی. تاسو ظلم وکړو خو الله احسان وکړ، مهرباني وکړه. زه اوس نورې خبرې پرېږدی، دا زما کمیس والی اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابي یرتد، دا یو سی دا کمیس زما د پلار په مخ باندې ور واچوي، دی به خدای جوړ کړي. کمیس یې را روان که وراتلل، دلته یعقوب علیه السلام څه وایي؟ دلته کې یادی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. دا د غیب علم نه دی، هغه کوي خو مخکې نه به ورته څه معلومو. دا معجزه ده، اوس د پیغمبر معجزه ده. دلته وایي وی د یوسف خوشبویي را باندې لګي، که ما ته بې عقله نه وایه د هغه خوشبویي را باندې لګي. د کور بندیانو ته وي تالله تفتح، دا ته څه کوې؟ انک لفی ضلالک القدیم. زړې خبر یاد دی. یوسف خو به خوري شوي 40 کاله پکې منځ کې تېر شوي، څوک لا 80 کاله یاد دی چې څنګه راغله قافله او کمیس یې د یعقوب علیه السلام په مخ ور واچو، فرتد بصیره، سترګې بینا شو. ما درته نه وې انی اعلم من الله چې ما ته د خدای علم شته؟ دا ماله خدای یو پویه راکړه دی وخت کې، معجزانه طور یو پویه ماله خدای پاک راکړه، خوله کې ماله خدای واچو. او دعوت زما پلار له ورکړې ټول راځي مصر ته روان شو. 11 وروڼه او یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام مور. او چې مصر ته ځي عجیبه انداز دی، استقبالی عجیبه کېږي.
عجیبه استقبال کیږي. حضرت یوسف علیہ السلام اعلان وکړ چې څومره د مصر خلق وزیران او افسران دي دا به ټول زو د ما د پلار استقبال وکړو، من به استقبال کو. الله وی خیر استقبال کې خو تخت شاهی دی یو سا تخت شاهی ولګو پلار کې. دنیا استقبال تا ولاړه ده او د اسمان فرشتي د الله نه خصوصي اجازت غواړي. الله مونږ ته اجازت راکا چې نن دا تماشا وکړو چې 40 کاله پس د یو بوډا ړوند پلار سره د یو پیغمبر بچی ملاقات کیږي. دا به څنګه ننداري او دا به څه حالت وي. د اسمان فرشتي تماشې راغلي او چې څنګه راغلل دوی او ملاقات کیږي نو د هغوی قانون بدو چې بادشاه ته به سر ښکته کو. دا د هغوی قانون دی. نو مور او پلارم هغه شاهي آداب دي او 11 سرونو الله ورته وی او د یوسف علیه السلام زر ورته تخت نه راکوز شو. دا د الله په حکم دی چې ته به نه کوزېږې تخت نه. هغه خوب دله رښتیا کوم نه به کوزېږې. ویا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، دا زما د خوب تعبیر دی. دا 12 سرونه یوسف علیه السلام بنیامین لس اغا او مور او پلار دا بیا په مصر کې باد شو. د دې اولاد ته بني اسرائیل وی، د یعقوب علیه السلام اولاد. ادوی نو خدای د دنیا خلق جوړ کړل، د دنیا قوم ته پیدا شو. ډیر زیات خلق د دوی نه پیدا شو. 12 قومونه قبیله ته پیدا شو په مصر کې. نو د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل. او عجیبه دا هم درته ویم دا ملاقات چې په کوم ورځ کیږي دا د عاشورې ورځ ده. ګورئ د محرم 10مه ورځ ده، په دې ورځ دا ملاقات کیږي. عجیبه ملاقات دی. نو پلارې 12 بچی اوسېدل، خدای ولا بچی ورکړل بني اسرائیل ورته وایي. ما تاسو ته مخکې ویلو چې کله هجرت کو نو یو ورسره خپله بیبي تلې وه مشره د عراق نه بیبي ساره، او یو ورسره رواره تلې و حضرت لوط علیه السلام. لوط علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړه نو یو علاقه وه د صدوم علاقه ورته وایي، هغې ته یې ولېږه چې هلته خلکو ته دعوت ورکوه. هغه واقع چې ته بل وخت درته ووایم. خلکو د لوط علیه السلام نافرماني وکړو، ډېر غټ غټ ګناهونه یې شروع کړل. انجام یې دا و چې رب العالمین فرشتې راولېږلې د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره. او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه خرابه بیماری کې مبتلا و، هغه د هلکانو دا خطرناکه او دا ګنده بیماری ده چې د ځنګل حیوانات هم خدای د دغه مرض نه ساتلی دي. د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي او د دوی دا غټه بیماری و یو څو نور هم وي خو یو پکې دا وه. نو دا فرشتې چې پکې جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او نور فرشتې مو سره وې د خشتوخ کشتوخ ښکلو هلکانو په شکل باندې رالل. خلومبی ابراهیم علیه السلام ته رالل دی الخلیل ښار ته.